ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زمان محترمو مرګرو په دې مدینه منوره کې اوسیدونکو د ریاض نه زمونږه ملګری جواد هغه هم راغلی دی، د عمرې په نیت باندې راغلي یو. موږ او تاسو چې دې ځای کې راغون شوي یو، دا د ملګرو یو دعوت و. د هغه دعوت په سلسله کې موږ راغون شوي یو. څه خاص ایجنډا او څه خاص مقصد نور نه و، صرف او صرف دا و چې موږ او تاسو یو ساعت د یو بل سره کینو، خپل مینه محبت یو بل ته ښکاره کړو او الله ته دا یو بانه پیش کړو چې زموږ مینه هغه ستا په دین باندې وه، په توحید باندې وه، په سنت باندې وه. په دې نیت او په دې اراده باندې موږ په دې ځای کې راغون شوي یو. دا عمل ډېر حساس دی او په دې کې ګڼه جوړول یا څه اجتماع کول یا څه درسونه کېښودل دا د دې ملک د قانون سره هم منافي دي. موږ هم د دې ملک د قانون تابعدار یو او داسې یو هېڅ حرکت نه کوو چې هغه د دې ملک د قانون خلاف وي. خو په دې نیت باندې چې موږ خپل مینه او محبت یو بل ته ښکاره کړو، په دې نیت باندې راغون شوي یو. الله دې دا ملک آباد لري چې په دې ملک کې الحمدلله شرک نشته، توحید دی، بدعات نشته، سنت دی. په دې ملک کې مدرسې دي، جامعې دي، علما او طالبان راځي او د دې ملک نه مختلف قسمه کتابونه، تفاسیر د احادیثو کتابونه هغه دنیا ته خورېږي. نو الله دې دا ملک همیشه آباد لري. زموږ د دې ملک سره مینه ده، محبت دی. یو خو حرمین دي پکې، دویم په دې ملک کې الحمدلله علما موحدین دي. په دې ملک کې د موحدینو کتابونه د هغې اشاعت کېږي. نو زموږ چې کوم مقاصد دي نو هغه په دې ملک کې کېږي. نو زموږ د دې ملک سره مینه ده. الله دې دا ملک همیشه دپاره آباد لري. خصوصا دا حرمین شریفین که هغه مکه معظمه ده که مدینه منوره ده، الله دې دا همیشه د عزت او منور ساتي چې موږ او تاسو پکې راځو او د الله د دین سره تعلق زیاتو، د الله سره تعلق زیاتو، د موحدینو سره تعلق زیاتو. نو الله دې دا همیشه دپاره آباد لري. په دنیا کې الله چې انسانان پیدا کړي دي، نو انسان کې یو د دنیا ضروریات اچولی دي او دویم د آخرت ضروریات. د دنیا ضروریات چې هغه د انسان ضرورت واده ته دی، د انسان ضرورت بچو ته دی، د انسان ضرورت خوراک ته دی، د انسان ضرورت جامې ته دی، د انسان ضرورت پیزار ته دی. دویم ضرورت چې هغه د آخرت ضرورت دی، د هغې ضرورت د پوره کولو دپاره به الله وخت په وخت باندې انبیا علیهم السلام رالیږل. آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راولیږه. هغه له کتاب ورکړه چې هغې ته وایي قرآن کریم، او پای کې موږ ته د آخرت هغه ټول ضروریات، د آخرت هغه لارې ګذرې هغه وښودلې او هغې راته ښکاره کړې. که یو انسان جامه او پیزار نه، د یو انسان خوراک نه، نو د هغه د دنیا هغه ژوند خراب شي خو آخرت یې نه خرابېږي. دا د دنیا ژوند یا 80 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله وي، په دې کې صرف هغه ضرورت پوره کول دي. حدیث کې هم راځي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کن فی دنیا کانک غریب او غابر السبیل. دنیا کې داسې اوسه لکه ته مسافر یا په لاره باندې تېرېږي.
مسافر ځان سره د ضرورت سیزونه علي چې په هغې د هغه په هغه سفر کې په کار راځي ځان سره ډېر سمې یو ځای کوي اصل ژوند او اصل شی هغه د آخرت دی او حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء او كما قال کله الله څخه د دنیا قدر د ماشي د وزرم روي نو الله به کافر ته د دینه یو ګوټم نه وسا کولې د دنیا قدر او د دنیا عزت د الله څخه نشته هو د چا سره ضرورت دی د هغه مطابق الله رحم کوي الله ولور کوي بعض انبیاء علیهم السلام دی غیر د شیشو بنگلې ورکړې وی لکه سليمان علیه السلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا کوي چې الله یو ورځ مې موړ ساته یو ورځ مې اوګه ساته چې زه اوګه ما ویلې ک تضرعات تا ته بجاړم او چې زه موړم نو زه بستا شکریا ادا کوم د دنیا ضرورتونه هغه هر یو انسان کاغه انبیاء علیهم السلام کاغه علماء کاغه اولیاء کرام نو غي پورا کول او دا جایز دي او روا دي د آخرت ضرورت هغه پورا کول هغه بغیر د اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کیږي کله اتباع پیغمبر دی وکړه نو الله به هم در رضا شي او آخرت به هم خسته شي او که اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو بیا دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده او قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي نو په عجیبه انداز باندې الله وایي یو ځای الله وایي چې اتباع د پیغمبرو کا ما ته به نږدې شي او زه به درنه رضا شم نو الله وایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زما پیغمبر دې خلکو ته وایا ان كنتم تحبون الله کتا سودا الله سره بنا کوئی فتبعوني زما تابعداري کوي يحببكم الله الله بدر سره بنا کی یو آسان لارې وکړه الله نه خوشاله او الله رضا کې بس د پیغمبر اتباع کوا او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا چاچ خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس دا غینا چې د سنت طریقه معلومه شو خدا خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام لار ورته معلومه او هغه پر خدا ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو به دا غلار د مؤمنانو چې هغه د ایمان پر رڼا باندې اغستوا المؤمنین مشتقی دی او چې حکم په مشتقی وشي نو مبدا علت دی چې د ایمان پر رڼا کمالات بوتي ودانه چې مؤمنان سکه نو تاغه کو هغه چې د ایمان پر رڼا روان دي دا غي لار پرې دا هغه تابعداریو کا دا غي لار م پرې دا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وابيړو کوم طرف ته چې دی اورې دا ونسلیه جهنم وساعت مصيرا او دنه وګدلا جهنم تا بس زائد راتلو دا جهنم نو د آخرت خاصه کول هغه په اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې را اوس اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران سره عقیده برابر کا عمل د پیغمبر پاک د عمل سره برابر کا مستاب آخرت خسته شي آخرت به بهتر شي خدا ال راضي چې سره دا چا سره تعلقي چې هغه د قران او سنت تابعداري کله چې دا هغه ته جدا شي دا هغه نه نړۍ ته شي دا هغه نه طرف ته شي نو بیا په باندې باندې نور فتنې راځي د سړي دنیا هم تباہ کی او آخرت هم تباہ کی او کله چې دا هغه نه جدا کیږي نه د مارګرو سره یو ځای نو څوره چې د مارګرو سره یو ځای ځکه حدیث کې امراضي
چې د جماعت سره ځان وتړه او حدیث کې راځي من فارق الجماعت فمات میتة جاهلیة. اوږد حدیث دی چې جماعت نه جدا شي، جماعت نه مراد د موحدینو جماعت نو هغه چې مړ شه په مرګ د جاهلیت باندې به مړ شي. نو دا هم زموږ یو جماعت دی، یو مینه ده چې موږ یو ځای شو پې کینو، یو ځای یو ساعت یو بل وینو، خبرې وکړو، یو بل ته خپل حال احوال وایو. نو دا ډېر د خوند شی دی، ډېر د مینې او د محبت شی دی. ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې هم الله د دې ذکر کوي چې الله وایي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. دا الله هغه ذات دی چې ته مضبوط کړي په خپل امداد او په ډله د مؤمنانو. ډله د مؤمنانو در سره جوړه کړه چې ملګري در سره یې، ډله د مؤمنانو در سره یې ته مضبوط یې. نو الله وایي والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. او د دوی میانس کې مینه واچوله، د زړونو کې مینه واچوله. که ملګري خو هغې خپله کې د یو بل خلاف وي بیا هم کار نه کېږي. نو توحید سره مینه راځي. او الله وایي که مال او دولت د دنیا لګولی و دا به دا مینه نه راوسته، دا مینه الله راوسته. الله دې زموږ دا مینه همیشه آباد لري او الله دې موږ دغسې په دې مینه باندې یو ځای کوي چې زموږ د توحید او سنت مینه ده. دا کلی، دا ښار مدینه منوره چې دا الله دې همیشه منوره ساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دا الله د دین خدمت کړی او صحابهو کړی او بل صحابه پکې ښخ دي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ښخ دی. دې کلي سره زموږ مینه ده، د دې د خاورو د ګټو سره زموږ مینه ده. یو شاعر وایي وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار. نو دې کلي سره د ښار سره د ملک سره زموږ مینه ده او دا مینه دې الله همیشه دپاره آباده لري. زموږ او ستاسو دا مینه دې الله همیشه آباده لري او الله دې موږ دغسې په قرآن او سنت باندې همیشه یو ځای کوي. سبا خو زما پروګرامو په ریاض کې ریاض ته تللو، د ملګرو سره لیدلو، هغوی دعوت راکړی او راپسې راغلي وو. په چونکې کور کې بیماري ده لږه او زه هم لږ ټیک یم، زکام مې دی. نو ما هغه ملګرو ته درخواست وکړم که تاسو هغه پروګرام کینسل کړئ زما د درتلو ډېره به ښه وي. هغه ملګري الله دې ورله اجر ورکړي، هغوی زما خبره ومنله، ګینې ټکټونه یې هم رالېږلي وو. هغه پروګرام پې ما پاتې کړ. زه خو صرف دې راتلم چې ملګري هغوی دعوت راکړی و، ملاقات به وشي، یو بل به ووینو او موږ به خوشحاله شو. ډېر وخت شوی موږ نه لیدلی. موږ به څه ټول درځو خو چې ته راشې نو موږ به دې ټول ووینو. خو ما ورته درخواست وکړ ما زه چونکې مجبور یم، زکام مې هم دی، نو که دا پروګرام پاتې کوي درتلو نو زه به خوشحاله شم. هغوی له دې الله اجر ورکړي. هغوی زما خبره ومنله او پروګرام یې پاتې کړ. دلته مدینه منوره کې موږ تاسو یو ځای شو، مکه کې یو ځای شو، نورو ځایونو کې یو ځای شو او دغه د توحید او سنت په نیت باندې، د دې ملک د خیرخواهۍ په نیت باندې چې د دې ملک خیرخواهي او الله دې موږ همیشه د دې ملک توحید او سنت خیرخواه ولري او الله زموږ په منځ کې مینه او محبت نور هم زیات کړي. انعام ورور چې هغه ډېر خدمت یې زموږ وکړ چې کله زه راځم نو دی همیشه خدمت کوي. الله دې دله هم ډېر اجر ورکړي. دا نور څومره ملګري چې حاضر دي الله دې ټول اجر عظیم ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.